بل بنده تپوس کوي چې دا هلکانو په دې غوږونو کې دا سوري کول بیا په هغې کې والی اچول دا څنګه دي او دا شوروش څنګه شوی دی دا جینکو غوږونه او پوزه سوري کول دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د وخت نه شروع شوي دي د ابراهیم علیه السلام دوه بیبیانې وې یو حضرت ساره رضی الله تعالی عنها او بله ده هاجره بیبي رضی الله تعالی عنها نو هاجري بیبي غوږونه او پوزه سوري کړي دي او په هغې کې والی او پیزوان میخکې وغیره اچولی دي نو د هغه وخت نه د زنانو غوږونه پوزه سوري کېدل شروع شوي دي او د هلکانو غوږونه سوري کول دا په عربو کې به وینځې غلامان خلکو ساتل نو د اصیل او د غلام فرق به نه کېده نو بیا بعضې نیکانو د خپلو غلامانو په غوږ کې سوري وکړه او په هغې کې مندری ورته ورواچوله یو والی ورته ورواچوله دا به د دې خبرې علامه وه چې دا په غوږ کې والی ده نو دا اصیل نه دی دا غلام دی نو اوس هم کوم هلکان چې ځان له غوږونه سوري کوي او پکې والی مالی اچوي دا د دې خبرې علامه ده چې دا اصیل نه دی دی غلام دی نو ولې ځان غلامان کوي اصیل خلک یو د ځان نه غلامان جوړوي نو هلکان دې غوږونه نه سوري کوي